السلام علیکم مینوالو څنګه یې تاسو ټول ښه یې اختر مبارک شه نو دا د اختر ورځ وه سهار چې پاڅېدو مونځ مو وکړو او بیا بس داسې 6 بجې جومات ته روان شو د اختر مونځ دپاره نو د ګاډي لاره ده ډېره لرې هم نه ده او ډېره نږدې هم نه ده بس داسې یو 10 منټه به لګي مونځ لا نه و شوی ملګرو دغه مخامخ چې ښکاري دا د سړو جومات دی او دا د ښځو جومات دی دلته مونږ په روژه کې تراول هم راځو او د اختر مونځ هم راځو ملګرو د عمان خلک ډېر زیات ښه دي چې څه مونږ جومات ته ورننوځو نو هغوی زموږ سره سلام کلام هم کوي په خپله ژبه کې راته دا هم وایي چې څنګه یې تاسو ښه یې او اختر مبارکي را سره هم کوي وما لهجت الألسن معلنة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا اختر مونځ وشو اوس مونږ واپس کور ته روان یو نو دلته مې ستاسو لپاره لږه ویډیو جوړه کړه چې تاسو هم عمان وینئ دا د عمانیانو خلکو کورونه دي ملګرو دې ځای کې د خلکو د کورونو دا چاردیواري چې کومه ده دا سمه چیته چیته وي مطلب دیوالونه ډېر دنګ دنګ نه ځکه چې دلته هېڅ هم نشته غلا ملا هېڅ هم نه کېږي زموږ کلي کې خو د کورونو دیوالونه سم دنګ دنګ وي وایي چې غلا راپسې روانه وړي او د کجورو سیزن دی کجورې راختلې دي په ونو کې خو لا شنې دي کور ته چې رالو ناشته مو وکړه او ناشتې نه بعد بس سړي لاړه قربانۍ له ما پکې زر زر دا کسرټ جوړ کړو ما چې څه خواږه خو پکې پاخه کړو که نه مخکې نه مې څه خواږه نه و پخ کړی نو بس زر زر مې دا کسرټ جوړ کړو بیا داسې 9 بجې وې چې کلیجي راغله او باقي غوښه لا نه وه راغلي مې چې دا کلیجي خو دې پخه کړم چې سړی راځي نو بس دا به ورته تیاری ملګرو دا اینه یعنې کلیجي چې کومه ده دا بس ټوله اینه اینه نو د دې اینې ختمولو لپاره موږ په دې کې واچوو 3 چمچې سپینه سرکه دې سره به د اینې نه دا ټوله سره سره اینه چې کومه ده دا به بالکل لرې شي که ستاسو سر سرکه نه وي نو تاسو پکې 3 چمچې د نیمبوانو رس هم اچولی شئ سرکه هم پکې واچوله او بیا هم پکې اوبه واچولې اوس به دا داسې 15 منټو دپاره پرېږدو 15 منټه بعد به د دې رنګ بالکل بدل شي مطلب دا به تکه سپینه شي او بالکل به صفا سوتره شي نو 15 منټه بعد به موږ ورڅ د دې نه دا څښه اوبه لرې کړو او یو 2 ځله به یې په صفا اوبو باندې وینځو نو کلیجي زموږ بالکل صفا سوتره شوله دا موږ وینځله او بیا مو په ټوکرۍ کې واچوله چې اوبه ترې بالکل لرې شي ملګرو دا ځل موږ غوایي اخیستی و مطلب غټ څاروی و دا د غټ څاروي اینه ده دې کې د ګردې غوښه هم وه نو کله چې موږ اینه پخو نو اینه ښه خوره پخه شي خو ګرده پکې لږه سخته سختۍ مطلب د ګردې هغه غوښه چې کومه هغه لږه سخته سختۍ مطلب چې څه پکې سخته او څه پکې نرم نه بس بالکل یو شان پخه شي کوکر کې مې داسې 4 چمچې تیل واچوله او یو غټه چمچ مې پکې د اوږې او ادرک پیسټ واچو او یو مې پکې تور لاچي واچو کوم چې ما په منځ دوه کړی دی چې اوږه او ادرک ښه سره شو نو اوس به په دې کې موږ اینه واچو د تور لاچي سره به کلیجی کې هغه سوړ شان خوند نه هغه پکې بالکل نه او چې پخه شي نو سمه د مټۍ په شان به خوږئ اوس به دا په تیز اور باندې داسې 15 منټو دپاره اوږه او ادرک کې ښه سره کړو نو اینه مو ښه سره کړله اوس به په دې کې مونږ یو پیاز واچو ستاسو خپله خوښه ده که پیاز پکې اچوئ که نه اچوئ مطلب ستاسو خپله خوښه ده که پیاز او ټماټر پکې اچوئ یا نه اچوئ خو زه چې کله هم پخوم نو زه پکې اچوم او ډېرو لږ تیلو کې پخوم ځکه چې دا د وضیحې غوښه ده او دې کې چربي هم نو تیل پکې ډېر زیات مه اچوئ هسې ځان مه خرابوئ ټولې غوښې چې پخوئ نو هغې کې بس خپله چربي خامخا وي نو کوشش کوئ چې تیل پکې نه اچوئ او هغه خپله چربۍ کې پخوئ بیا هم پکې 2 ټماټر او یو شین مرچکۍ واچوم نو دا پیاز ټماټر پکې ځکه واچولم که څوک ورسره ډوډۍ خوري نو چې داسې لږه شان چکني پکې هم وي اوس به پکې 2 چمچې دنیا پاوډر واچو 1 چمچ پکې هلدي پاوډر واچو او 1 چمچ به پکې زیره پاوډر واچو او 1 چمچ به پکې سور مرچکۍ واچو مسالې چې پکې واچو نو دا به بیا داسې یو 2 منټو دپاره په دې مسالو کې ښه مکس را مکس کړو چې دا د مسالې واخلي دې کې لا موږ اوبه نه دي اچولې دا د اینې او د ټماټرو خپلې اوبه دي نو که ستاسو پکې چکني شان نه وي خوښه نو اوبه پکې مه اچوئ او که مو پکې خوښه وي نو بیا پکې لږې شانته کې واچوئ هسې خو به دا په دې خپلو اوبو کې هم پخه شي خو که تاسو داسې لږه شان نرمه پخوئ نو بیا پکې معمولي شان اوبه واچوئ دوی لږه نرمه پخوم نو دلته پکې ما نیم کپ اوبه واچولې او اوس به بیا ښه ولړم راولړم سر به پې کېږدم او 15 منټو دپاره به وله پریشر ورکړم 6 منټه پس مې پسې ګیس بند کړو بیا چې دې ښه سټیم ووتو نو سره مې دې لرې کړو ملګرو اینه چې کومه ده دا خو نیمه تقریبا د پیاز ټماټرو کې پخ شوې وه او باقي چې لږه ډېره دا اومه وه نو په هغې باندې موږ سر کېښودو 15 منټه مو له پریشر ورکړو او بس دا بس ښه ښکلې خوړي نه ښه ښکلې پسته پخه شوه مالګه پکې ما نه واچولي ځکه چې سټارټ کې پکې تاسو مالګه واچوئ نو دا بیا ډېره زیاته سخته شي اوس مې پسې دوباره ګیس ولګوو لږه مالګه مې پکې واچوله او لږه پکې شنه دڼیا واچومه مالګه چې پکې واچوو نو دا به موږ بیا ډېره نه پخوو بس 1 منټ دپاره به یې نوره پخه کړو او ګیس به پسې بند کړو
مرګرو ردې د سختوالي هم دا مالګه ده. کله چې دا تاسو په اوله کې واچوئ نو دا غي وجې نه ډېره زیاته سخته شي. نو کله چې هم اینه پخوئ چې دا پخه شي نو د ټول نه په اخره کې پکې مالګه اچوئ. دې سره دا ښه ښکلې پسته او ښه مزېداره خوړینه پخه شي. او دا دی ردې فاینل لوک. منځ کې پکې سړي راغله وې که اینه پخ شوي نو راکئ راله وې وږي شوي یو. نو بس دا ښه وزر تیاره شوه. دا مې ورته کېښودله او چې دی خوړو نو بس بیا واپس لاړه غوښې له. ځکه چې غوښه کې صرف دا اینه راغلې ده، باقي ټوله غوښه لا بهر ده، نه ده راوړلې شوې کور ته. نو ماشاءالله سمه ښکلې پسته او سمه خوږه پخ شوې ده. اینه مې نه چې وخوړلی شوه نو داسې 11 بجې وې چې بیا غوښه هم راغله. غوښه څه په پتیلو کې وه او څه په بوجۍ کې وه. نو دا بابل موږ په دې ټیبل باندې واچوو، بیا به یې کټ کوټ کړو. بیا چې کوم ویشلي هغه کې ویشو او باقي به سنبال کړو. او زموږ په کې خپې هم راته شوې دي. نو د خپو رکاک به مې ورته په قلاره کوو. دا به دلته قصاب له ورکړو، هغه به یې راته کټ کوټ کړي، صفا به یې کړي، بس بیا به یې فریج کې کېږدو، قلاره باندې بیا پخوو. نو بس ټول ورته ناست وو لګیا وو، کټینګ کوټینګ یې کوو. مې بس ماسپښین دپاره راته سمه ډېره کټ کړئ چې پخه کړمه درله. نو دی ترې راته کټ کړه. دا به زه نن پخومه، خو ریسیپي به یې ستاسو سره سبا شیر کومه، ځکه چې ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي او اوږده ویډیو هېڅوک نه ګوري او نه یې خوښوي. نو بس دا زموږ د اختر اولنۍ ورځ وه. ملګرو که زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي. موږ چې کله هم په قربانۍ غوښه راوړو نو د دې نه هغه ډېره چربي لرې کړو، بس لږه لږه پسې پرېږدو او باقي چې کومه لرې کړو هغه پیشوګانو ته واچوو، ځکه چې د قربانۍ په غوښه کې د هر چا برخه وي. نو دا چربي مې یو بل لوښي کې واچول، دا به اوس فریج کې کېږدمه او روزانه ورته پیشوګانو ته لږه لږه ور اچوم.